د دریو سيزونو نه په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. یا ساتئ ښه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دریو سيزونو نه پناه غوښتې ده. هغه درې سيزونه کم دي؟ یو د ارذل العمر، دا د انسان په زندګۍ کې الله رب العزت د پمون باندې نه راولي، څنګه چې زمونږ خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته پناه غوښتې ده، موږ تاسو هم ته پناه غواړو. دا ارذل العمر دا هغه عمر دی د انسان په زندګۍ کې چې کله په انسان باندې راځي، چې کله عمر دی حتی ورسیږي چې د اندامونه کار پرېږدي، چې دی نه د اودس شي، نه د غسل شي، نه د خپل ضرورت پوره کولو شي، اندامونه کار پرېږدي او په کټ باندې پریوزي، دغه ارذل العمر دی. د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. او کمی دغه درې خبرې چې اوس بیانوم، د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پناه غوښتې ده، د امت دپاره ګوره یو عظیم درس دی. په پیغمبر باندې بیا الله رب العزت داسې حالات نه راولي، خو ګوره دا امت ته درس ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو هم د دغه دریو سیزونو نه پناه غواړئ، د الله نه دعا کوئ چې دغه دریو سیزونو نه الله رب العزت تاسو وساتي. دویم دی بخل. بخیل سړی چې دی کنه دا د الله رب العزت نه دی خوښ، دا یاد ساتئ. الله رب العزت ته سخی سړی، سخی انسان، سخی بنده الله رب العزت ته دا ډېر خوښ دی. بخیل چې دی د بخل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. نو که چا کې بخیلتوب وي که نه، مونږ تاسو شمتوب ورته وایو، دا ځان نه وساتئ ښه، ځان نه وباسئ. دا ډېر یو سپېره عمل دی. بخیل سړی چې دی که نه، د دا ژوند او زندګي ګوره ډېره لنډ او تنګ د په ژوند کې سکون نه وي. سخي سړی دی هر وخت حشاش بشاش او د خپل زندګۍ نه مطمئن او خوشحاله ژوند تېرېږي. دا یاد ساتئ. الله رب العزت زمونږ استاد سخاوت نصیب کی. سخاوت الله رب العزت ته ډېر خوښ دی. نو سخاوت چې دی دا خپل کوي، بخیلتوب د ځان نه وباسئ. یو ډېر سپېره عمل دی، دا یاد ساتئ. او دریم نمبر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم سیز نه پناه غوښتې ده، هغه د قبر عذاب دی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د قبر د عذاب نه محفوظ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت چې دی د قبر عذاب دا نه ورکوي، او هغه یو دومره اوچته هستي، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره، د امت د ترغیب دپاره د قبر د عذاب نه پناه غوښتې ده. چې رسول الله صلی